السلام علیکم نوی ویډیو سره تاسو غلکلی وی امید لرم چې تاسو ټول به روغ خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ ظالمه چاچي راپاسي او خپل وراره په خپلو لاسو باندې بې ګناه ډېر زیات بېدلتۍ سره قتل کوي ظالمې چاچي داسې حرکت ولې وکړو داسې ولې مجبوره شوه چې خپل د 15 کالو ماشوم وراره یې په خپلو لاسو باندې ډېر بېدلتۍ سره قتل کړو دوستانو کو چې د تاسو د چاچي د خبرو نه ځان خبرو غواړئ کوښښ وکړئ چې زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړئ او موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر نشان څخه مخه وکړئ چې زموږ خلیا نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي ډېره زیاته انتخابي افسوسناکه دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده چې ظالمه چاچي راپاسي او خپل د 15 کالو ماشوم وراره په خپلو لاسو ورته پانسي اچوي او بیا هغه قتل لاس په داسې قسمه نمونه باندې نوم ورکوي وایي چې دې ماشوم د کاپورو ګولۍ وخوړې یعنې د غنمو ګولۍ وخوړې او خپل ځان یې قتل کړو دوستانو چې کله پولیسو د هغه ماشوم لاش پوسټمارټم ته ورېږو نو پولیسو نه دا ثابته شوه ورته ویلې چې د ماشوم په مرۍ کې چا پرې اچولی دی او هغه پرې بیا لاس بلند شوی دی دوستانو چې کله پولیسو خپل پیال شروع کړو په پیال باندې کار شروع کړو نو پولیس دې تخت ته ورسېدل چې هغه چاچي ظالمه چاچي وله ګرفتاره کړه چې کله یې چاچي ګرفتاره کړه چاچي یې اول باندې کولې چې دا خو ما نه دی قتل کړی چې کله پولیسو په خپل لیمان کې واخیستله چاچي یې ومنله چې او دا خپل وراره د 15 کالو ماشوم وراره دا ما قتل کړی دی دوستانو چاچي وایي چې د به یې ډېره زیاته تنګولم زه د خپل وراره ډېره زیاته تنګه راغلی وم د دغه په وجه باندې دا ما ډېر بېدلتۍ سره قتل کړو خو چې زموږ دا ویډیو خوښه شوې وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ خلیا نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي